بسم الله الرحمن الرحیم. په نن سبا جدید دور کې کوم انسان غواړي چې په ځان کې خود اعتمادي پیدا کړي، د خود اعتمادي لپاره 15 شیزونه چې هغه لازمي دي، او دا خود اعتمادي چې دا انسان ته په میراث کې نه ملاويږي، نه څوک چاله په تحفه کې ورکوي، بلکې د دې لپاره کوشش او مهنت کول پکار دي. نمبر 1 کم شیزونه چې په هغه باندې خود اعتمادي په انسان کې پیدا کیږي 15 خبرې دي. نمبر 1 خبره د ځان سره که انسان کوم وعده کوي کنه هغه پوره کول. مثال به تور کې انسان یو نیت وکړي 15 وخت مونږ وکوم، ایکسرسایز وکوم یا جیم ته بزم، نو دا کم از کم 60% خامخا پوره کول پکار دي. مثال به تور کې د چې دا وعده ځان سره کې د نه پوره کوي، نو د انسان ته انتهایی نقصان رسي، بل انسان د خود اعتمادي هغه شکار کیږي، بیا هغه شان نشي کولای. نو اولنې خبره ځان سره کوم وعده کوي، کوشش کوي هغه بیا پوره کوي، لکه مهنت غواړي انسان بیا په خپل ژوندۍ کې هغه تبادل او هغه خپل ژوندۍ بدلول په خپل باندې ویلي. نو نمبر 1 خبره د ځان سره کوم وعده انسان وکي هغه پوره کول. نمبر 2 د خلکو پروا نه کول. ګوره انسانان چې کته د خلکو پروا کوي کنه ته د خپل ژوندۍ باندې هم پوانه شي. ګوره بعد د خلکو مثال خلک خلار شي او وای مال امرود راکا او الکه وای خواګه امرود راکا چې بیا راشي کور ته بیا سره مال غوړي. د خلکو په خبرو بسیبه نزو تا ته خپل ژوندۍ معلومه ده چې زما ژوندۍ صحیح ده، زما معیار صحیح دی، زه په صحیح لار روان یم، مکو د خلکو پروا. خلک بزان سوي جوړي به. نو د خود اعتمادي لپاره دویمه لازمي خبره ده چې توبه پسند کې خود اعتمادي دې په پیدا کې چې چا پروا بنه کې. صحیح ده. درېمه خبره د خود اعتمادي لپاره لازمي خبره درېمه چې ده کنه چې انسان د خلکو د مخې کم کار کوي کنه دا انسان دغه شان کار په تنهایی کې وږي. مثال به توګه د خلکو مخې هر یو کار خپل په ترتیب سره کوي او خپل سمي برابرۍ کارو، او چې ځان په تنهایی کې ځان ته خلاصې دي شي کول نه لري بکار چې یوازې کم کار کوي، د خلکو د مخ کار کوي، خود ټیټ کار کوه، صحیح کار کوه. نو تو د خود اعتمادي لپاره درېمه دا لازمي خبره ده. څلورمه خبره دا ډیر امپورټنت ده او دا زمونږ د تاریخ په کتابونو کې تاسو وګورئ، بلکې زمونږ اسلاف چې دي کنه به کم په دې زمانه کې او خيار خلک چې دا دغه لپاره لازمي خبره ده او هغه کوي په دې باندې عمل. هغه نظام الاوقات ټایم ټیبل جوړول. کم انسان چې نظام الاوقات ځنه جوړي او ټایم ټیبل جوړي، نو د ژوندۍ په هر لمحه او په هر محاذ کې به کامیابی. چې مثال به تور کې زما سره ورځ د دا کارونه زما سره لازمي دي، دا کارونه به زه کوم دې ټایم ټیبل جوړ، په دې ټایم کې به دا کار کوم، په دې ټایم کې به دا کار کوم. چې کوم انسان ټایم ټیبل جوړ کړي خپل ژوندۍ دې په هر ژوندۍ په هر دغه کې بیا کامیابی. نو او پنځم لاست اخري خبره دا ده چې انسان چې د خپل مستقبل په باره کې ښه سوچ کول. ګور او خیال انسان هغه دی کنه حالت به انسان باندې راضي، خو او خیال انسان هغه دی کنه چې خپل حالت ته وګوري که یو کار دنه خراب مو شي دی نو ټینشن مخې ته ګوره زما وس نمبر کې مې راغلی ان شاء الله آینده زما نمبر زیات راځي، وس ماته نقصان راورسېدو ان شاء الله آینده وزو ډیر زیات نفع حاصلوم او ډیر زیات کامیابی به حاصلوم. نو کوم انسان چې دا خبرې بزان کې پیدا کې الله پاک بدل کامیابی خامخا ورګي او الله پاک دې دا ټول خبرې الله پاک مون او تاسو کې راولي او الله پاک دې مون بدی باندې عمل کول توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.